قسمه زنانو ته به د بېنظیر روپۍ چې دی هغه په راتلونکي وخت کې نه میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي، ځینې زاړه کسان دي، ځکه زیاتر کسانو ته چې کم میسج راغلی چې تاسو رجسټریشن وکړئ هغو رجسټریشن کړی دی اوس ورته هم روپۍ نه میلاویږي. ځینې نوي کسان دي هغه به دې تمه باندې ناست دي چې موږ ته په راتلونکي وخت کې دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي، خو هغو به هسې انتظار کوي او هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته وررسي. نو د بېنظیري کفالت پروګرام دپاره زیاتر کسانو چې دی هغه رجسټریشن کړی دی. په دې کې ځینې نوي کسان دي، نوي کسانو رجسټریشن کړی دی. نو په هغې کې ځینې کسانو ته چې دی اوس په دې قسط کې روپۍ میلاویږي، خو ځینې زاړه کسان دي هغو ته هم میسجونه راغلي چې تاسو رجسټریشن وکړئ. هغو چې رجسټریشن کړی دی نو هغو ته اوس دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. نو کومو کسانو ته چې روپۍ نه میلاویږي یا نوي کسان دي او هغو ته چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې، نو هغه اکثر دا تپوس کوي چې موږ دوباره رجسټریشن کولی شو که نه شو کولی. نو کومو کسانو ته چې دا میسج راځي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې، نو تاسو به 2 کاله پس چې دی رجسټریشن به کوئ. لکه ستاسو رجسټریشن په نننۍ ورځو شو نو د هغې چې دی تاسو به صبر کوئ چې 2 کاله ستاسو پوره شي، نو 2 کاله پس چې دی تاسو دوباره رجسټریشن کولی شئ. دغه شانتې ځینې کسان دي هغو ته وایي تاسو اهل یې او روپۍ چې دي دا ورته میلاویږي. نو کومو کسانو ته چې روپۍ میلاویږي نو هغو ته به 3 کاله چې دی دا روپۍ به میلاویږي. د 3 کالو پورې دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. کله چې ستاسو 3 کاله پوره شي نو تاسو به د دې لپاره دوباره رجسټریشن کوئ. چې دوباره رجسټریشن وکړئ نو د هغې نه وروسته او بیا هغه ستاسو مالي حیثیت ته ګوري چې تاسو د دې لپاره اهل یې که نه یې، نو بیا به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو کومو کسانو ته چې اوس دا رجسټریشن شوی دی او هغو ته روپۍ نه میلاویږي، دا هغې کسانو ته نه میلاویږي چې د کومو کسانو د غربت سکور چې دی هغه د 32 نه په پورته شوی. لکه تاسو دوباره رجسټریشن کړی دی نو یا ستاسو په نوم باندې ګاډی یا جیدادي یا د بینک اکاونټ یا تاسو بیلنس ډېر زیات استعمالوئ، داسې قسم نور شیزونه دي، یا ستاسو بچي چې دی بهر ملک ته تللی یا یو خاوند بهر ملک ته تللی، نو د هغې د وجې نه ستاسو دغه روپۍ چې دي دا به بندېږي. بدېږي که نوي کسان او که زاړه کسان نو د دغې کسانو روپۍ چې دي دا به بندېږي. په 2م نمبر هغه زنانه دي کومو زنانو چې رجسټریشن نه دی کړی، چې هغو ته ویلی شي دي تاسو رجسټریشن وکړئ او دې رجسټریشن نه یې کړی، نو هغه کسانو ته چې دی په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ نه میلېږي. لکه اوس چې دوباره کوم نوی قسط چې شروع کېږي په هغې روپۍ به ورته هم نه میلېږي، او اوس چې کوم شروع دی دا کومې روپۍ چې شروع دي په دې کوم زیاتر کسانو ته چې دی دغه روپۍ نه میلېږي. د څه د وجې نه میلېږي چې دې ته میسج راغلی چې تاسو رجسټریشن وکړئ او دې رجسټریشن نه دی کړی، دوباره اندراج وکړئ. نو دې دغه اندراج نه دی کړی، د دې د وجې نه دې د دغې پروګرام نه ایستلي. کله چې ستاسو 3 کاله پوره شي نو تاسو به اټومیټک د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځئ. که تاسو رجسټریشن وکړو او ستاسو د غربت سکور د 32 نه په کم نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دا روپۍ به میلاویږي. نو کومو کسانو چې رجسټریشن نه دی کړی اوس خپل رجسټریشن وکړئ. ځینې کسانو ته 31 دسمبر چې دی دا ښوولی دی او هغو تر اوسه پورې رجسټریشن ونه کړو، نو هغو ته به بیا دا راتلونکی کم قسط چې دی دا به نه میلاویږي. نو اوس لاړ شئ او خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ. دغه شانتې کومو کسانو چې کړی دی نو د هغو په نوم باندې ګاډی یا د کور څه مسلې پکې راغلي، څه قسم مسلې راغلي، د هغې د وجې نه دغه کسان چې دي دا ایستلي. لکه ستاسو مالي حیثیت چې دی د هغه 80 نه برابر شوی، نو د دې د وجې نه دغه کسان چې دي دا د دغې پروګرام نه ایستلي دي. او ځینې هغه کسان دي چې کومو کسانو رجسټریشن نه یې کړی نو هغه کسانو ته چې دی هم به دا روپۍ نه میلاویږي. او ځینې داسې نوي کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی او هغوی چې موږ ته به دا میلاویږي، نو د هغې لپاره تاسو داسې چل وکړئ چې خپل اهلیت چک کړئ. که تاسو اهل یې نو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي، که تاسو اهل نه یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. د هغې لپاره به 2 کاله صبر کوئ. 2 کاله پس چې دی تاسو دوباره رجسټریشن د دې پروګرام دپاره کولی شئ.